چې آیا یو کس دی هغه د ټریفک په دوران کې په ګاډي کې ګیر شو، ډېر ټریفک ولاړ دی، قطارونه ولاړ دي، یا یو مسافر دی هغه په د ټرکونه او د غټې لارې چلی ټریلې وغیره او دی روان دی په داسې یو حالت کې یا داسې یو ځای کې چې هغه ځای ډېر خطرې والا ځای دی. مطلب دا چې د لارې نه او د ګاډي نه کوزېدل هلته نه دي پکار او نشي کېدی ځکه چې هغه ځای خطرناک ځای دی. یا یو انسان دی هغه ګاډي کې روان دی او بس وغیره کې روان دی او د مانځه ټیم پې راغی او ډریور ته یې وویل چې ایډ صاحبه ګاډی ودروه زه مونځ کوم. نو هغه ورته په جواب کې ووایي چې نه ګاډی زه نشم ودرولی، ګاډی زه نه ودرومه، یا بار بار ورته وویل خو هغه خبره نه مني ګاډی نه ودروي. نو آیا د دغې مسافر دپاره د دغې سورلی دپاره د دغې ټرک ډریور کلینر دپاره په سیټ کې دننه مونځ کول څنګه دي چې په سیټ کې کینی او دی په اشاره باندې مونځ وکړي؟ مثال په طور نیت هم ښه صحیح وتړي او لارې خو خامخا قبلې ته خو مخ کېږي نه او ښه په صحیح طریقه باندې تکبیر ووایي او هغې نه بعد بیا رکوع او بیا سجده د رکوع نه لږه ټیټه وکړي. نو آیا دا څنګه مسله ده؟ نورونو دا یو مهمه مسله ده او ځین چې دا به د هر چا د زړه یو خواهش وي او د هغې په علم کې به اضافه راولي او د مونږ کوشش هم دی چې مونږ معاشره کې کوم مسایل دي دیني چې هغه خلکو ته را په ډاګه کړو. مسله رونو داسې ده چې کله ته په ګاډي کې دننه قیام رکوع سجده په صحیح طریقه باندې نشې کړی او ډریور ته دې وویل هغه ډریور ودرېږي هم نه درته. یو خدای چې خپل ګاډی وي په هوټل باندې ودرېږه، روډ په غاړه باندې فوټپات باندې وکړه، هغه خو بېله خبره شه، هغه به خامخا ودرېږي، په ګاډي کې بیا مونځ نه کېږي. خو چې کله مثال په طور باندې د لارې نه نشي کوزېدی، ګاډي نه نشي کوزېدی، هغه حالات ټیک نه وي، هغه ماحول ټیک نه دی، یا مثال په طور باندې ډریور تا ته ګاډی نه ودرېږي، نو په دغه ټیم کې علماو دا لیکلي دي او فتوا رونو په همدغه باندې ده، دا جدید مسله ده او فتوا په همدې خبره باندې ده چې دی به تشبه بالمصلین اختیار کړي. څه مطلب دا اودس خو به وي اول نه، تشبه بالمصلین دا چې مونځ د دی وکړي په سیټ باندې د مونځ وکړي ښه په صحیح طریقه باندې. خو چې کله دی په هوټل باندې ودرېدو یا کوم ځای کې ودرېدو دی به د دغې مانځه قضایي راوړي، خاص کر د فرضو او د وترو به دی قضایي راوړي، لازما به قضایي راوړي. او که چېرته د ده اودس هم نو بیا خو به تیمم وایي او تیمم خو چونکې په ګاډي کې په سیټونو باندې په کپړه باندې خو وهل کېږي نه، ځکه چې ګاډي کې خو یا کپړه ده او یا وسپنه ده او په دې باندې خو تیمم کېږي نه. نو دغې وجې نه مسافرونو له پکار دی چې داسې حالتو کې اینی ټایم دی په اوداسه کې اوسېږي نو بیا په سیټ کې مونځ کېږي، خو دغه دا مونځ چې دی دا به دوباره دی کوي. الله تعالی زموږ تاسو له په دین کې پوهه رانصیب کړي.